أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم سود زياد ظالم يعني نشتبل ظالم ممن داغ جنا افترى الله كذبا جوړي په الله باندې دروغ او کذب آیات یا د دروغ نسبت کوي آیتونو د الله تعالی ته انه لا يفلح الظالمون بشک د الله تعالی لا يفلح الظالمون نه کامیابی ظالمان په دنیا کې هم په آخرت کې هم ويوم نحشرهم او په دغه ورځ د قیامت باندې چې راجعو به کوم دي لره جميعا ټول ثم نقول للذين اشركوا بیا به وایو هغه کسانو ته چې دای د الله سره شریک ګرځولي دي اين شرکاؤکم کم ځای دي هغه خدایان ستاسو چې تاسو الله سره شریک کول الذين كنتم تزعمون هغه چې تاسو په هغې باندې یقین کوو چې دا زمونږ سفارشیان به یو دا به زمونږ سفارش کوي الله تعالی به د پر ورځ د قیامت وایي څه ستاسو خدایان ثم لم تكن فتنتهم نو بیا به نه وي امتحان د دې یعنې جواب د دي فتنتهم دلته معنا د جواب د دي الا ان قالوا مگر دی به وایي والله زمونږ د په الله قسمي ربنا چې رب زمونږ دی ما كنا مشرکین نه یو موږ د الله سره شریک ګرځونکي الله تعالی به یې وګوره دنیا کې خو د دنیا په ژوند کې خو دومره خدایانو ځان له بلا خدایان جوړ کړي ما سره شریک ګرځول انظر نو ګوره کیف کذبو څرنګه دروغ وایي علی انفسهم په خپل ځان باندې وضل عنهم ورک شوي د دې نه ما کانو یفترون هغه چې دي د ځانه جوړول کم دروغ چې دي جوړول هغه اوس ورک شو د دې نه لکه کم خدایان چې دي ځان له خدایان حسابول اوس هغه کم دي ومنهم من یستمع الیک بعض د دې نه هغه څوک دي یستمع الیک چې غوږ دي تا ته وجعلنا علی قلوبهم او ګرځولي دي موږ په زړونو د هغې باندې اکنتن پردې ان یفقهوه دا چې دی پوه شي په دې قرآن باندې نو بس غوږ دي خو لیکن زړونه یې صرف په زړونو یې تالې لګېدلي دي د کفر او د شرک وفي اذانهم وقرا او په غوږونو دې کې درونوالی دی یعنې قصدن عمدن یې ځان څه کوڼ کړی دی درونوالی هم چې یو سړی ډېر کوڼي نه وي غوږونو کې مې درونوالی دی دې په غوږونو کې درونوالی دی کاڼه دي د حق اورېدو نه بس وان یرو کل آیتن که چېرې دوی وویني هر یو آیتن معجزه یا هر یو آیت هر یو حکم لا یؤمنو بها دی ایمان نه وروړي په هغې باندې حتی اذا جاؤوکه تر دې پورې په هغه وخت چې دوی راشي تا ته یجادلونکه نو دوی جګړې کوي تا سره نه بحث کوي تا سره یقول الذین کفروا وایي هغه کسان چې کافر دي ان هذا نر دا قرآن پاک الا اساطیر الاولین مگر قصې دي د مخکنو خلکو دا خبرې کوي دا کافر وهم ینهون عنه او دی منع کوي د دې قرآن پاک نه قرآن پاک نه خلک منع کوي وینهون عنه په خپل لرې کېږي د دې قرآن نه وان یهلکون الا انفسهم دی نه هلاکوي مگر خپل ځان وما یشعرون دی نه پوهېږي ولو تراو که چېرته وویني اذ وقفو علی النار کله چې دی ودرولی شي په اور باندې په خوا کې د اور جهنم د پاس نو ته به یو ناست د دې جزا لرأیت امرا عظیما یا لرأیت امرا فظیعا ناشنا کار به ووینې که چېرې ته ووینې ای زما پیغمبره چې دوی ودرولی شي په غاړه د اور دا کافر دا مشرکین دا یهود نصارا نو ناشنا خبره به ووینې وقالو یا لیتنا نو او به وایي دوی یا لیتنا های افسوس زموږ لره نرد ولا نکذبه چې موږ واپس شوي دنیا ته ولا نکذبه او موږ دروغ نه ګڼلې بآیات ربنا آیتونه د رب خپل ونکون من المؤمنین او شوي موږ د ایمان والو نه خو بیا دنیا ته راتلل خو نشته بل بدا لهم بلکې ښکاره به چې دي ته ما کانو یخفون من قبل هغه چې دوی به پټول مخکې د دې نه ولو ردو که چېرې بالفرض دی واپس شي دنیا ته لعادو نو دوی به خامخا بیا خپل کفر او شرک ته به بیا واپس کېږي لما نهو عنه د پاره د هغه به دوی به لعادو لما خامخا دوی به واپس شي هغه ته نهو عنه چې دوی منع کړي شوي د هغه نه چا شرک دی وانهم لکاذبون بشک دی خامخا دروغجن دي وقالو او وایي دي ان هي الا حیاتنا الدنیا نه دی دا ژوند زمونږه مگر ژوند زمونږ د دنیا دی بس وما نحن بمبعوثین او نه یو مونږ چې بیا به را ژوندي کولی شو دې خو دغه عقیده ده د کفارو مشرکینو
ایو دا دنیا را بس ختم بشي خبر خلاصه ولو تراو کچرې ته وویني دا خلق دا کافر ورځ د قیامت اذ وقفو کله چې دی ادرولی شي علی ربهم په وړاندې د خپل پروردګار نو هلته به هم ناشنا کیفیت د دې وویني قال الیس هذا بالحق الله تعالی به ورته فرمایي آیا نه ده دا خبر اوس دا بعض بعد الموت حق نه دی دا بیا ژوندي کېدل ستاسو حق نه و قالو دی ورته بلا ولې نه وربنا زموږ د په خپل رب قسم چې دا حق و خو موږ نه ومنلي قال فذوقوا العذاب الله به فرمایي نو سکه عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د هغه عمل چې تاسو کم کو چې کفر په سبب د کفر ستاسو